बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो سره تاسو خلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. مینوالو ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه. ظالم پلار خپله پیغله لور د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. لور به یې پردو سړو سره غلط کارونه کول، په هغه غلطو کارونو به یې پیسې پیدا کولې چې کله پلار ته پته ولګېده چې زما لور خو غلط کارونه کوي او په هغه غلط کارونو باندې د پردو سړو نه پیسې اخلي، نو پلار خپله لور په غیرت په نوم باندې قتل کړه. خو پلار ته چا وویلې د کلي شیطانان خلک او هغوی ورته وویلې چې ستا لور داسې قسمه کارونه کوي او بیا په هغې باندې پیسې پیدا کوي. پلار په خپله باندې خپلې لور سره علاقه نو ګیر کړې. نو بیا پلار داسې کار ولې وکړو؟ پلار پوره بیان راغلی دی. د پلار بیان در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د پلار بیان واورئ او دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ پښتو سټار اپیشل چینل سبسکرایب کړئ. د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. مینوالو دا موږ کمې زمانې ته پاتې شو. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه. یو ظالم بدبخته پلار خپله پیغله لور د غیرت په نوم باندې په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. دغه ظالم بدبخته پلار داسې کار ولې وکړو؟ ولې مجبوره شو چې خپله لور یې قتل کړه؟ د خپلې لور قتل یې ولې وکړو؟ چې کله د پلار نه پوښتنه وشوه نو پلار یې وویلې چې زما لور به غلط کارونه کوي پردو سړو سره، او چې بیا یې پولیسو ته تپوس وکړو چې تا په خپله هغه بدکاره سړي تا خپلې لور سره ګیر کړی دی، ستا لور تا ګیله کړې ده چې ستا لور غلط کار کوو او تا ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. نو پلار ورته په جواب کې وویلې چې نه ما نه دي لیدلي. نو بیا ورته پولیس وویلې چې تاسو داسې قسمه پراپیګنډې خلک خوروي، خلک په خلکو باندې کورونه ورانوي، تا د خپلې لور باندې به تفتیش کړی او تا خالي د خلکو خبرې واورېدې او خپله لور د خلکو په خبرو باندې قتل کړه. وایي ورته چې د دې سزا به تا ته خامخا میلاویږي. نو بیا ورته پلار په جواب کې وویلې چې زه ستاسو د سزا انتظار کوم چې تاسو ما سزا کله راکوئ، ځکه چې ما ډېر زیات ظلم کړی دی، خپله لور مې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې ده. الله تعالی دې یو پلار له همداسې قسمه توفیق نه ورکوي چې هغه په خپلو لاسو باندې د خپل بچو قتل وکړي. دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ پښتو سټار اپیشل چینل سبسکرایب کړئ. د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.